पाकिस्तान د نیوزیلند نه ډومبنې ون ډے میچ هم بایلو د خپل میډل اډر خراب پرفارمنس په وجه او په میډل اډر کې ناقص کھلاډیان ورچول په وجه باندې عرفان خان نیازی او طیب طاهر یو ځل بیا هیڅ نکل چون کې در دای د پاره ډیره غټه مقاله پک جوړه کچ د میچ د پاکستان د پاره غټلې وي په 73 رنزونو باندې نیوزیلند نه ډومبنې ټي 20 میچ پاکستان بایلو چې طیب طاهر رن اوټ شو درې بالا یو رن ذکر دی او عرفان خان نیازی سیب چې کم دی په 0 رن باندې اوټ شو چونکه دینه مخکې بیټسمنانو خو سکور کو سلمان آغا 58 رنونه کول رضوان 30 رنونه کړي رضوان هم ناقص بیټینګ بابر اعظم 78 رنونه جوړ کړل دایته میچ جوړ شو دایته میچ داسې جوړ شو چې دای 30 رنونه هم کړي وي نو دا میچ پاکستان په اسانه باندې ګټل شو خو دې دواړو د میډل اډر بیټسمنانو 0 رنونه کول و دای د خراب بیټینګ په وجه باندې پاکستان نو ټي 20 میچ بایلو منم بادرانو ډیر زیات رنونه کنسیډ کړو 344 ټارګټ نیوزیلند 345 ټارګټ نیوزیلند پاکستان ته ور کړو خو بیا میچ جوړ شو بیټینګ ته جوړ شو نو بیا پاکستان میډل اډر کې شامل کھلاړي عرفان خان نیازی او طیب طاهر خو پته نه لګي چې د په کم پرفارمنس باندې ټیم کې شامل دي دا خو شاټ سلیکشن ټیک نه دا خو د بیټینګ غو طریقه هارد بال نه دا خو د بیټینګ طریقه د انټرنیشنل کرکټ نه دا خو بیا هم دې کې زمون کوچ عقب جاوید صاحب چې کم دی د په دینه مخ کې چې کم ورلد کپ وای کې شامل کړو اوس هم شامل کړو خیر دې حواله سره تاسو سره لري خپل قیمتي رائے کمنټ کړئ والسلام